په قرآن شریف کې الله پاک انسان ته فرمایلی دی انسان نه تپوس کوي چې انسان ولې زه ستا رب نه یم. کوېسچن مارک تپوس یې کړی چې ولې زه ستا رب نه یم نو بیا ته چېرته ځې چې ما پرېږدې. مطلب ته بیا چېرته دی چې ما پرېږدې. دا دنیا تا ته زمانه زیات عطا کوي، دا دنیا تا ته زمانه زیات درکوي چې ته ما پرېږدې. مطلب ورته نورو خلکو ته ځې نورو خلکو نه غوښتنه کې نو دا دنیا تا ته زمانه زیات عطا کوي. او ته ګورې نه چې روزانه ما ته ستا ګناهونه فرشته چې کوم دی راوړي ستا ریپورټ ما ته رارسي، خو بیا هم په سبا باندې د فرشتې په لاس تا ته زه د ستا رزق در رسوم. مطلب الله پاک انسان نه یو قسم لګیله هم کړی دی. الله پاک انسان ته وایي چې ته چېرته روان یې، ولې زه ستا رب نه یم چې ته ما پرېږدې ته نورو خلکو نه غوښتنه کې. نو په قرآن شریف کې الله پاک بعضې ټایم کې خپل انسان سره خپل بنیادم سره ډېره زیاته مینه هم شو کړې ده او بعضې ټایم کې ته ګیله هم کړې. څنګه یو ماشوم ګیله وکړي خپلې مور نه یا یو مظلوم راپاسي هغه ګیله وکړي چې ما سره داسې کار شوی دی، تاسو ما سره داسې ولې وکړل، زه خو د ستاسو خوږ وم یا زه خو د ستاسو ورور وم یا زه خو د ستاسو خپل سړی وم، تاسو ما سره داسې ولې وکړل. نو بعضې ټایم کې الله پاک په قرآن شریف کې بعضې مقاماتو کې ډېرې ښکلې ښکلې خبرې لیکلي دي، خو افسوس چې مونږ عمل نه کوو، مونږ پې ریسرچ نه کوو. ما له خپله هم ما ورپسې لکه زه هم داسې تکړه ځوان نه یم چې ما هم قرآن شریف کولاو کو او په ترجمه مې ووي، خو ما له دا یو لیکل مخې له راغل ډېر زبردست طریقې سره لیکلی شوي نو ما وی چې تاسو سره هم شریک کړم د ثواب په نیت باندې.